أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. صدق الله العظيم. dari surah Nahl 13 نمبر رکوع ده او د دې رکوع ابتدایي آیتونه دي. په دې آیتونو کې د قیامت بیا بعضې حالات چې د نوغه بیان شوي دي. د قرآن کریم دا طریقه ده چې ځای په ځای څنګه چې نور مضامین الله جل شانه بیان کړي دي د خپل قدرتونو متعلق کوم نعمتونه چې الله تعالی په انسانانو باندې کړي دي د هغې متعلق خبرې ځای په ځای الله تعالی کړي دي. د جنت او د جهنم خبرې الله تعالی ځای په ځای کړي دي. نو دغه رنګې د غافله انسان د بیدار کولو دپاره د غفلت خوب نه د راویښولو دپاره الله جل شانه په قرآن پاک کې ځای په ځای د قیامت حالات هم بیان کړي. بعضې ځایونو کې الله تعالی د قیامت یو حالت بیان کړی دی چې قیامت پر ورځ به داسې کېږي. بعضې ځایونو کې الله تعالی نور خبرې چې د قیامت بیان کړي دي چې دا به د قیامت پر ورځ باندې کېږي. نو دلته هم الله جل شانه په دې آیتونو کې د قیامت بعضې حالات چې دي نو هغه بیان کړي دي. دې نه وړاندې الله تعالی خپل نعمتونه بیان کړي او د انسان د ناشکرۍ ګیله کړې وه الله تعالی چې واکثرهم الکافرون. باوجود د دې نه چې دا انسانان الله تعالی وایي چې زما نعمتونه پیژني، د زما نعمتونه ورته ښکاري، لیکن د هغې باوجود اکثریت د دوی نه ناشکره دي. نو دا ګیله الله جل شانه مخکینی آیتونو کې کړې وه او اوس په دې آیتونو کې الله تعالی ما چې څنګه تاسو ته ووایي د قیامت بعضې حالات بیانوي. نو دا د څه دپاره؟ دا دغه د انسان د ناشکرۍ د علاج دپاره چې دې ناشکره انسان ته چې موږ ټول یو چې دې ناشکره انسان ته د قیامت دا نقشه مخې ته کړی شي، د قیامت په دې حالاتو باندې دې غور وکړي او د خپلې د ناشکرۍ اصلاح وکړي.
د ناشکرۍ چې دی نو هغه علاج وشي. نو دلته الله جل شانه چې کوم حالات بیان کړي دي د قیامت، نو هغه دا دي چې الله جل شانه فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به زه د هر یو امت نه یو یو ګواه راپاسوم. د هر یو امت نه به الله جل شانه یو یو ګواه چې دی نو هغه به راپاسوي. اوس دا ګواه به څوک وي؟ نو دا ګواه چې دی نو هغه به د هغې امت پیغمبر وي. نو معلومه دا شوه چې د هر یو امت پیغمبر به الله جل شانه چې دی نو هغه راپاسوي او د هغه نه به د هغې امت باره کې تپوس کوي. تپوس به دا نه کېږي چې تا ورته پیغام رسولی او که نه و رسولی. پیغمبر خو ظاهره خبره ده پیغام رسولی دی. تپوس به د دې خبرې کې د دې هم نه کېږي چې دی منلې وه او نه دی ولې نه وه منلې. پیغمبر نه به دا تپوس نه کېږي چې دی ولې نه وه منلې، ځکه چې دا هدایت د الله تعالی په قبضه کې دی. خو پیغمبر نه به الله تعالی دا تپوس کوي چې دی دا به تپوس نه کوي چې ولې نه وه منلې، دا به تپوس کوي چې چا منلې وه چا نه وه منلې. دی ستا خبره قبوله کړې وه او که نه یې وه قبوله کړې، څومره خلکو قبوله کړې وه څومره خلکو نه وه قبوله کړې. نو دې کې به هم د پیغمبر پکړ نه وي، د امت پکړ به وي. باوجود د دې نه چې الله جل شانه ته به د دې خبرې علم وي، الله جل شانه ته به د دې خبرې علم خوشته چې چا منلې وه چا نه وه منلې، څومره منلې وه څومره نه وه منلې. لیکن د خلکو باندې شته کولو دپاره به الله جل شانه د هر امت پیغمبر راپاسي. تپوس پتی کوي چې تا دی ته خبره رسولې وه نو دی تا له څه جواب درکړی و، څه معامله یې درسره کړې وه. نو د هر یو امت به الله جل شانه پیغمبر راپاسي او د پیغمبر نه به تپوس کوي. او بیا د دې نه پس الله جل شانه فرمایي چې کم کافران دي هغوی ته به هېڅ قسم اجازت نشي ورکولی، او نه به هغوی له چې دی نو څه قسم مهلت ورکولی شي. د هغوی څه عذر به هم چې دی نو هغه وخت کې بیا نه قبلېږي. چې کوم مجرمان ثابت شي او د پیغمبر خبره یې نه وي منلې، نو هغه خلک چې دی نو په قیامت برځ باندې به د هغوی عذرونه نه قبلېږي. چې یاره هغه دا ووایي چې یاره زما خو فلانکې عذر و، د دې د وجې نه ما خبره نه و منلې، فلانکې عذر و نو ځکه ما مونځ مې نه شو کولی، دا مې نه شو کولی. هغه رځ باندې به چې دی نو هېڅ قسم عذر الله تعالی نه قبلوي. او بله خبره دا ده چې کم عذاب چې هغوی له ورکولی شي نو فلا یخفف عنهم، هغې عذاب کې به هم څه قسم کمې هغه نشي کولی. او درېیمه خبره دا ده چې ولا هم ینظرون، او نه به دوی له مهلت ورکولی شي. د دې خبرې دوه مطلبه لیکلي دي علماء کرام. یو دا دی چې ګوره چې جهنم ته به وروغورځئ، نو دې دوران کې به دا وي چې خیر دې لږ ساعت دپاره بهر راوباسه، لږ او دې وقفه میلاو شي ورته، لږ دې ساه واخلي دوباره جهنم ته وغورځو. نه نه نه، بس چې جهنم ته وغورځولی شو نو به غورځولی شي، بس سزا به ورته چې دی نو هغه مسلسل میلاویږي. او دویم مطلب د دې دا دی چې کله د دې خبرې فیصله وشي چې یاره دا جهنمیان دي، نو هغه ټیم به بیا هېڅ قسم مهلت نه وي چې زه ورګه لږ صبر وکړه، یو میاشت صبر، بیا به ورته سزا میلاو شي، یو هفته دې صبر وشي، یو ګنټه دې صبر وشي. نه 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 نه، بس فوراً به چې دی نو بس دلته فیصله وشو او هلته به جهنم ته وروغورځولی شي. اعاذنا الله منه. الله جل شانه دې زموږ حفاظت نصیب.
د قیامت دل دا الله جل شانو یو بل حالت بیان کړي. هغه حالت دا دی چې د قیامت پرځ باندې چې دی کله خپل شریکان ویني، یعنی کم د کوم سيزونو چې دی عبادت کړي دي مشرکینو، هغه چې دی په ورځ د قیامت باندې دی وویني، نو دی به الله تعالی ته وایي چې ها اولای شرکا، یا الله دا هغه شریکان دي چې موږ به ورته بلنه کوله ستانه علاوه. مطلب پیدا چې دی موږ ګمراه کړي، دی موږ بیلاری کړي، د دی د وجې نه چې دی موږ ستا عبادت نو کړي، د دی تم بلنه کړي. فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون. ای ول جواب ورکړي، هغه وځي تاسو درو جنان یې. هغه شریکان چې دنیا کې ولدی عبادتونه کړي دي، الله جل شانو سره شریکان ګرځولي دي او دوی وته خدایان وي، هغه بوله په ورځ د قیامت باندې جواب ورکړي چې انکم لکاذبون، تاسو دروغجن یې. دا غي مطلب بدای چې دا تاسو خپل ځان نه دا کارونه کول، مونږ تاسو ته نو ویلي چې زموږ عبادت وکړي، مونږ تاسو نه وای مجبور کړی چې زموږ عبادت وکړي. شیطان به منکر شینو، شیطان به زموږ خپل کار کوي، شیطان به مرستو کوي. داغه تذکرہ مخکې تیر شوی دا سورہ ابراهیم کې. شیطان به متوي چې بس یو د سره الله وعده کړی او یو د سره ما وعده کړی، والله صحیح وعده کړی او زما وعده دروغجن و، زه استاد سات نشم درو. شیطان به مرستو شي. نو چې کوم شریکان د عبادت کړي نه غیب ولا جواب ورکړي، غیب دي تاسو دروغجنان نه دا تاسو د ځان نه تاسو عبادت کړي، موږ ته ویلو چې زموږ عبادت وکړي. دی بیا چې مایوس شي مجرمان، نو بیا به الله جل شانو ته د صلح پیغام ورکړي چې الله بس دې موږ معاف، د معافی پیغام ورکړي. لیکن هغه ټیم به دا معافي نه قبلي. دا غي معافی لپاره دا دنیا ده، د دنیا دا ژوند دی چې تر څو پر سترګې نه پټې شوي، د هغې نه وړاندې توبه یې وکړي. نو بهرحال الله جل شانه دلته چې نو دغه ذکر کړی د قیامت دا نقشه، الله جل شانه دلته ذکر کړی دا د قیامت باندې حالات دلته ذکر کړی دي. نو دا دې لپاره چې زموږ استاسو غفلت چې نو هغه ختم شي، د غفلت د ختمولو لپاره او د کم غفلت په خوب کې چې موږ تاسو دیو، نو دا غیر د راويخولو لپاره الله جل شانه دلته چې نو قیامت بعضی حالات بیان کړي دي. الله تعالی فرمایي وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ او پکم رز باندې بچ موږ راپورته کو من كل امه د هر یو امتنا شهیدن یو گوا، او هغه پیغمبر پیداوي. ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم لا يؤذن بیا به مولد نشي، بیا به اجازت نشي ورکول للذين کسانو ته کفروا چا چې کم چې کافرانو چا چې دنیا کې کفر کړو هغه له مولد نشي ورکول. ولا هم يستعتبون او نبا اغي داغي عذرنا قبلول شي. واذا راى الذين ظلموا او کله چې ویني هغه کسان ظلمو چې دنیا کې ظلم کړي لري سو ویني العذاب عذاب ویني فلا يخفف عنهم نبش کمول د دین عذاب ولا هم ينظرون انا بدیل مولد ورکول شي. واذا راى الذين اشركوا او کله چې ویني هغه کسان اشرکو چې دنیا کې شرک کړي وي مشرکان، شرکاءهم خپل شریکان، پورې د قیامت باندې خپل شریکان وي. قالو سبوي ربنا هؤلاء اے زمونږ ربا هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ شریکان دي الذين اغا كنا ندعو من دونك چې مونږه بہت بلنې کولې من دونك سوا دستانا، مونږه بہت مشکلاتو کې په هر حالات کې
په بیمارو کې دغه کې بوته आवाजونه کول دا اخر ناغي بوله جواب ورکړي فالقوا الیہم القول نراو بغرزی دی ته جواب فالقوا الیہم القول نرا واپس پکې دی طرف تا القول خبره هغه بوته خبر را واپس او سبا ته وای انکم لکاذبون بشک تاسو خامخا درو جنانی تاسو دروغ وای موږ خو تاسو ته نو ویل والقوا الی الله او ابلیږي دی الی الله الله تعالی طرف تا یوم اذن پدغرز بانی السلام رسول پیغام سلامت پیغام الله تعالی ته بس لیکن هغه وخت د سنت وضل عنهم او رک بشید دینا ما کانو یفترون آغا چکم بدی دروغ تڑل اللہ تعالی بانے چکم خدایان نبارک بدی دروغ تڑل اللہ تعالی بانے نو آغا بتی رکشی الذین کفروا آغا کسان چاچے کفر کڑے رے وصدو عن سبیل اللہ او منی کڑی دی خلق دا اللہ تعالی دلارنا زدناهم عذابا نمونگ بزیاد کو دیتا عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب یہ ڈبل عذاب ہوتا ملے ولی جرم ڈبل دے چی خپلیم کفرو کو او نور خلقیم چیرے نو آغا دا اللہ تعالیٰ دلارے نمانی کنل نو ڈبل جرم شو نو دیر وجن اللہ تعالیٰ وی چی زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانو یفسدون فسبب دا آغا فساد چکم بدی دنیا کے کولو دا آغا فساد پا بدل کی اللہ جل شانو ہوئی ڈبل عذاب ورکو نو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تم استاسو دینا حفاظت نصیب کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خبروں بانے نبتا سٹو اللہ تعمل قول و توفیق نصیب کی واخر دعوانا دعا